یو هندو د هندو د حضور پاک تاریخ لیکي ناغه وی نور خبرې خبرې ده یو انسان دی ښکلی انسان د عربو په خشک ملک کې پیدا کیږي ګرم ملک دی د عربو مکه مکرمه په 21 درجې عرض بلد ده او په 20 دقیقې پېښور او کابل دواړه په 4 درجې عرض بلد دي یعنی پېښور او کابل دواړه د مکې مکرمې نه بې اندازې یخ دي 30 درجې فرق دی خو پېښور ښکته دی او کابل په غرونو دی نو هغه یخ دی کنې دواړو دغه یو شانتې دی مکه مکرمه 21 درجې عرض بلد باندې ده نور یې سر ته رارسي بیت یې وړي بیت یې سر ته راځي بیت یې ځي زمونږ سر ته نور نه رارسي په اوړي کې په داسې ګرم ملک کې حضور پاک پیدا شوی دی بے آب و بے گایا و بے باغونو ملک بے 53 کال دی د سخت ګرم ملک تیر کړی بے 10 کال مدینه منوره کې تیر کړی مدینه منوره 30 درجې عرض بلد باندې ده نو 2 درجې د مکې مکرمې په نسبت قطب ته ده د هغې سر ته ایله لمر رارسي بیا ترې واپس کېږي پاړ کې په اول د سرطان خو داسې ګرم ملک یو انسان پیدا کېږي چې هغې کې سکولونه نشته هلته کالجونه نو هغه وخت کې تعلیم نو د ټول مکې مکرمې په ښار کې 11 کسانو له خط ورته زیاتي له نه ورته هغه وخت کې مواصلات نو اخبارات نو ریډوګان دا خو ټول اوس راغلل وی دا انسان په داسې لرې ملک کې د دنیا د ټولو اطرافو نه لرې یو صحرا کې پیدا کېږي او یو ښکلی جماعت جوړی او په لږ ورځو کې کابل زمونږ هندوستان د چین آخري دیواله پورې دا خپل پیغام را رسوي او اندونیشیا او ملیشیا ته اسلام رسوي که دا د دې پیغمبر د حقانیت یو لویه معجزه نی او یو لویه نښه او دلیل نی نو وی دلیل وایي څه ته آخر قسم د کابل د حضور پاک نه 25 کاله پس پته شوی دی 25 کاله څه شی دې ځای ته صحابه راغلل کابل په خپله د بت نوم دی کابل خان دا د بت نوم دی هلته بتخانه هم د مخکې د هغې نه بیا پېښور ته 10 کاله پس پېښور فتح شوی د حضرت معاویه رضی الله عنه دا حضرت معاویه صاحب چې بادشاه شو په 40 هجري کې نو دا مخکې جنګونه ودرېدلي اوس زمانه جهاد نو هغه صحابو ته حکم ولېږوی د کابل نه ښکته دا سرحدي علاقې د هندوستان فتح کړي هند نو په دې خوست او پکتیا باندې راغلل ټل نو پخوا ټل خو د 400 کالو راسې آباد دې علاقه باندې راغلل بنو کوار ډېر اسماعیل خان علاقه د یې فتح کړه او په سیند پورې وتل خوشابګړه پورې دا په 45 هجري کې یعنی د حضور د وفات نه 15 کاله پس او د هجرت نه 45 کاله پس بیا ته هغې تلي د قومونو کې بیا شرارت راغله چې هغه خبر شو نو یو بهادر صحابي راولېږه په خپل هم صحابي وړوکې پلار یې مشهور صحابي او فوج یې ورکړ لاړ شه دا علاقه فتح که دوباره د هغې صحابي نوم دی حضرت سنان ابن سلمه ابن محبق رضی الله عنه نه بنو ډېر اسماعیل خان دی دوباره واخیستل او پېښور یې فتح کړ پېښور پخوا نوم و بدیا نه پېښور شو د تاجرانو مرکز بیا د اسوات او دیر او باجوړ دا ټول ریاستونه دا بتپرست قومونه مشرکان دی فتح کول غوښتل دغه قبایلو هغه ټولو مرکې وکړې او راغون شو او د پېښور نه بهر یو ځای دی هغې ته مټۍ جټۍ وایي یو 12 میله لرې هلته یو لوی جنګ وشو هغه صحابي ډېرو ملګرو سره پکې شهید شو هلته خخم دی اصحاب بابا ورته وایي د پېښور نه سړک تللی دی ورسک طرف ته اصحاب بابا روډ دا هغه حضرت سنان ابن سلمه ابن محبق دی چې د پېښور ښار فتح کړی حیران به شي چې خدا زمونږ د ملک 40 کاله وشو مونږ له اوسه پورې د ژوند اوخ نه دی معلوم چې کوم قانون به وي زمونږ څوک وایي شریعت به وي څوک وایي روسي ښه دی څوک وایي امریکا ښه ده څوک وایي چین ښه دی یا زناورو
تاسو قوم نه یې په دنیا کې زمونږ یو خپل کتاب نشته زمونږ یو خپل پیغمبر نشته زمونږ د ژوند یو طریقه نشته تاسو ولې د نورو قومونو نقل کوئ یو جاهل قوم سیک هغه خپل تهذیب او تمدن فخر کوي نو ټول هندوستان یې په مخ اخیستی دین باندې یری یعنی جاهل قوم دی دین غلط دی مشرکان دی مونږ خو ځان ته حق وایو شکر دی یم حق زمونږ خو یو رښتونی دین دی دې رښتونی دین باندې تاسو عمل وکړئ قسم دی د جهان د دنیا او د آخرت عزت بمی اوس د ټولو نه لویه شمېره د مسلمان ده خو د ټولو نه زیات خوار او ذلیل او سپک هغه مسلمان لکه دوی خپله لار پرېښه دا حقیقت دی نو حضور پاک دا صحابه او دا علاقې فتح کړي بیا وایي وی عیسی علیه السلام واده نه دی کړی په ټول عمر کې هغه واده نه دی کړی واده به کوي خو چې رستو راشي نو شپږ سلو کالو عمر کې به وفات کېږي دې وخت کې داسې ژوند دی لکه د ملایکو په شان نه خوراک کوي نه څښاک کوي نه ورته هغه عمر حسابېږي نو هغه واده نه دی کړي عیسی علیه السلام زمونږ پیغمبر 11 ودونه کړي دي شکر دی عیسایان د خپل پیغمبر نه د واده چل نشي زده کولی ځکه چې هغه نه دی کړی موږ مسلمانان د خپل آقا او محبوب نه د واده چل زده کولی شو زمونږ د پیغمبر لوریانې دي 4 واده کړي دي ماشومان واړي ولکان خو پر کوټوالي وفات شوي د دوستانو یې ودونه کړي دي د ودونو چل یې راته ښودلی دی هم په وینا هم په عمل هم په نمونه کې نو عیسایانو ته وایي د ژوند چې څه طریقې دي هغه د پیغمبر زمونږ د پیغمبر د حضور پاک نوم اخلي د هغه په ژوند کې شته عیسی علیه السلام کې نشته عیسی علیه السلام العیاذ بالله څه سپک نه دی خدای مکه زه د په دې غرض نه یم چې هغه کې څه کمي ده خو خدای هر پیغمبر له یو شان ورکړي هغه صفات هغه وخت کې مناسب او هغه یو لوی عادي او رهبر خو زمونږ پیغمبر باندې خدای د هر صفت پورووالی کړی دی او یو آخري پیغمبر دی هر انساني صفت او کمال خدای پاک هغه کې پیدا کړی چې واده نو کړي عیسی علیه السلام نو کور یې نه دی جوړ کړی کور یې نو او چې کور یې نو ګاونډیان نو او چې واده نو کړی نو بال بچی نو ښه د ګاونډي څه حقونه د بچو تربیت به څنګه کې دا د هغه په ژوند کې عملا به نه ویني دنیا ته ګورې 104 کتابونه خدای را لېږلي 4 غټ او 100 واړه اصلو ته مونږ صحیفې وایو هر پیغمبر له چې کوم کتاب او صحیفه ورکړې شوې ده کتاب کې چې څه خبرې د هغه ټولو خبرو پیغمبر به عملي نمونه نه وه څه به وي څه به نه وي ځکه هغه حالات به داسې زمونږ پیغمبر زمونږ د کتاب عملي نمونه ده زمونږ په کتاب کې د بادشاہ ذکر دی بادشاہي به څنګه وي دې پیغمبر ته وګوره زمونږ په کتاب کې د مونځ ذکر دی مونځ به څنګه کې دې ښکلي پیغمبر ته وګوره د مونځ ذکر د 100 کراتو نه قرآن شریف کې زیات دی خو د مونځ شکل او طریقه پکې نشته دا حضور پاک ښودلی ده مونږ ته زکات قرآن شریف کې 3 کرته ذکر دی خو څنګه به ورکې
د کم مال کې به څومره ورکې دا زمونږ پیغمبر ته وګوره. حج بیان دی په قرآن شریف کې چې حج وکې، خو حج به څنګه کوې زمونږ پیغمبر ته وګوره. امامته بیان دی، د جمع بیان دی، امامتی او جمع به دي څنګه پیغمبر ته وګوره ورکه عمر راکې. د ښکلي اخلاق بیان دی، هر پیغمبر کې شکر دی. نو د واده نظام دا به زمونږ د پیغمبر نه زده کړي. دا خدای دنیا ته پیغمبران انسانان د دې وجې نه رالیږي، خدای ملایکی نه رالیږي د پیغمبرۍ دپاره، پیریان نه رالیږي. دا برینیان وای وی حضور پاک انسان نو نورو، هلکه نور څه ته وای؟ کو نور مطلب دی چې انسان نو دا درو خبره ده، او کو نور دی ته وای چې بشر او انسانو او د هدایت یو لوی رڼا وه، نو د حضور پاک نه لوی نور نشته په مخلوقاتو کې. زه یو ځای ته تلم د پنجاب یو علاقې ته، شکر دی پښتنو مزاج یو شانتی دی، د ډیر اسماعیل خان نه راوالی تر سوات دیر او بلوچستان او هغې آخر ریاستونو پورې پنجاب کې دا فتنې ډېرې دي، او پېښور ته دا پنجابیان دا شر راوباسي. پښتنو کې غلطۍ وي بعضې او هر قوم کې وي، خو هغه څیزونه ډېره حده پورې نشته. چې کوم په دې ښکته ملکونو کې دي ښه خلک هم پکې ډېر دي، نیکان هم پکې شته، د خدای اولیاء علما او بزرګان، خو شریان هم پکې ډېر دي. زمونږ علاقو کې شکر دی پښتنو مزاج یو شانتی دی. پښتانه ګورې بنیادي شیعه ني، دا شیعه پښتون قوم نه دی، دا یاد لره، دا ایرانی قوم دی، پښتون بني. پښتانه ټول سوچه مسلمانان اهل سنت دي. دنیا کې 3 قومه 100% مسلمانان، یو پښتون قوم، یو عرب بنیادی ټول مسلمانان دي د حضور پاک نه پس یعنی. دریم ترک، عرب ټول سنی مسلمانان دي، ترک ټول سنی مسلمانان دي، پښتون ټول سنی مسلمان دي. شکر دی. شیعه د بار قوم دی، دا یاد لرئ. قادیانې د بار قوم دی. که څوک پکې کمیونست شي زمونږ په خدای مکه، دا بارانې سړی دی، دا مردار راغلی دی. نسبن پښتانه ټول مسلمانان. نو دا فتنه دی پېښور تم اغیر وړي او دا شرع. نو یو دغه داسې یو عالم یادو، ما ورته وی کاکاجي سپینګیري سړی، ما یې دا ولې وی ګوره حضور پاک ته نور نه وای. نو ما یې زه په خپله په نور نه پوهېږم، دا ډېر مخکې مو دې خبره. نور څه ته وای؟ که دی مطلب وي چې د خدای د ذات یو حصه ده، نو خدای 2 حصې دی څه چې یو خدای شو یو پیغمبر شو، هغه یو حصه دنیا ته راغله. او که نه دا مطلب وي چې د هدایت یو لوی نور دی، نو حضور پاک لوی نور دی. نو هغه له خو نور څه ورتلل نه ډېر سخت پکار شو، بس زه ترې را روان شم. حضور پاک انسان دی، بشر دی، خوراک یې کو، څښاک یې کو، بال بچیو، لوگا پھر آگلے دا، تنہ پھر آگلے دا. خدای انسانان نہ لیگی دنیا تا. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرآن. ما دنیا تا ناری نرا لیگلی دی دا ہدایت دا پارا. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. زی انسان بشر بنیادم. کو نور مطلب دائی چی انسان نونو دا دروغ دی، او که د نور مطلب دی چې د هدایت یو لوی رڼا ده چې خدای دنیا ته رالیږلې ده، نو د حضور پاک نه لوی رڼا نشته په دنیا کې. نو انسانان خدای رالیږي. ولو ارسلنا ملکا ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون. که مونږ انسان وي خدای وای که ما ملایکه دنیا ته رالیږله د پیغمبرۍ دپاره، نو هغه به ما د انسان په شکل رالیږله، نو بیا به پې خبره ګډوډه وه. خدای انسانان نه لیږي، ځکه انسان واده کوي، خوراک کوي، څښاک کوي، جامې اغوندي، جهاد کوي، غم پې راځي، خوشحالي پې راځي. نو پیغمبران خدای انسانان نه ولیږي چې ته د خپل ژوند چل د هغه نه زده کړي. واده به څنګه کوې نو د خپل پیغمبر ته وګوره، جامې به څنګه اغوندې نو د خپل پیغمبر ته وګوره، خوراک به څنګه کوې نو د خپل پیغمبر ته وګوره،
بار ته به څنګه کینی، بیت الخلا ته به څنګه ننوځي، عبادت به څنګه کې، عقیده به دې سي، عمل به دې سي، تعلق به دې څنګه، د پلار د رونو د مشرانو د خپل پیغمبر ته وګوره. نو که هغه انسان نه وي نو تا به ته څه زده کو؟ که ملایکه وي یا پیرې وي، پیریان خو شریان، که ملایکه وي ملایکه خوراک نه کوي نو د خوراک چل به یې ته څنګه زده کو؟ که ملایکه وي ملایکې جهاد نه کوي نو جهاد به یې ته څنګه چل زده کو؟ که ملایکه وي ملایکې ودونه نه کوي نو د ودونو چل به یې د چا نه زده کو؟ که ملایکه وي ملایکې جامې نه اغوندي نو جامو چل به یې د چا نه زده کو؟ که ملایکه وي ملایکو کې غم نه راځي، بال بچي نه مري، نه شته نه مري، چې نه وي بال بچ نو بیا به مړه شي. خدای پیغمبران نه لګي. نو زمونږ پیغمبر ودونه کړي دي علیه الصلاة والسلام، خپل امت ته دا واده چل ښودلی دی چې واده به څنګه کړي. دا ورته دې پورې هم دا ډېر ځناور ودونه کوي په خپلو طریقو. رواج ته مه خپل پیغمبر ته ګوره. د افریقا کې اسلامي ملکونه دي ډېر، نو هلته چې د هلک وادي نو 14مه شپه باندې د میاشتې نکاح تړي، او یو کلي کې هغه جینۍ هم وي هغه هلک هم وي، اکثر دومره ګنجانې متصلې آبادۍ کمې دي لکه زمونږ ملک. نو هلک به لاړ شي د کلي داسې بار ته به وځي. اوس خلک ملایان اجیان مشران د کلي دا جماعت کې راغونډي چې د ماسخوتن نه پس اوس نکاح تړو، او بیا به ناوې بوځي. نو هغه هلک به وځي بار د نکاح نه مخکې، نو په یو ګټه به کیني اسپومې ته مخکې مسلمانان، نو هغه جینۍ به هم وله راشي. دې هلک ته خپل ملګري لرې ولاړي او هغه جینۍ ته خپلې ملګري لرې ولاړي. هغه جینۍ راشي دې هلک ته په خپو پروزي، سلام ورته وکړي. نو بیا ورته وایي وی زما دا نوم دی، دا مې د مور نوم دی، دا مې د پلار نوم دی، زه په سترګو ړندیم، په مخ تپلیم، په شکل توریم، په سر گنجیم، په بدن درګی چرګیم، زه ستا لایقه نیم خو ما به قبله. نو دا سړی ته مخ واړی لکه چې اړو پیژني نه. بیا ورته د بل طرف نه مینت شروع کړي نو دې ته مخ واړی، هغه ښځه مینت کوي او دې به ته مخ اړی. آخر دا چې هغه جینۍ په ژړا شي، ژاړي به، په سر وله لاس کیدي، په مخ وله لاس کیدي، خپې وله ښکلوي، په خپو ورته زغړي په خاورو کې چې ما به قبله. د مینت چې څومره آخري درجې هغه وکړي، دا غالب چې دا یقین راشي چې بس د دې وس ختم شو، نور نشي کولی، ځکه په ژړا هم راته ځان قتل کړه، په خاورو کې ځان ولړ، نو وایي زه ما قبوله کړې. نو بس هغه جینۍ منډه کې وخاندي، وایي زه یې قبوله کړم. او دا خړسری بیا راشي جومات کې وره نکاح وتړي. هلکه دا ولې؟ وایي دا زمونږ رواج دی. زناورو نکاح خو تاسو په خپله وتړله، نو اوس نکاح ته څه حاجت پاتې شو؟ د مصر کې او عراق کې په شام کې دا امیان خلک عام چې چا کې دینداري هغې خدا نه کوي، خو دا عام خلک یې داسې کوي چې کوم هلک او جینۍ نکاح کول غواړي نو یو میاشت په یو ځای ګرځي د نکاح نه مخکې، یو ځای به شپې تېروي. نو تاسو په خپله اندازه لګوئ چې یو ځوان سړي او ځوانه جینۍ او په هوټل کې ځان له شپه تېروي په یو کمره کې، او په سیم کې یو ځای لامبي، اور او پنبه چې یو ځای کېږي څه به کوي؟ وی ودرېږه چې دوی د یو بل خوی بوی معلوم کړي، رستو به نکاح تړو. نو رستو یې نکاح تړي یو میاشت پس، نو دا یقین ولرئ چې لومبې اولاد یې حرامي،